دوستانو دریم نمبر کمنټس مفتیان چې کوم دي عوامو کې هغه لږ څه ګزارحات دي خو لیکن هغوی کمنټس هم زه ستاسو سره شریکول غواړم. اولنی پکې دا وایي چې کوم درمیانه ګزارحال کسان دي پکې هغه پکې یو پکې دا وایي چې فرقواریت ختم کرو. دا ډېره ښکلې خبره ده، دا د جوړ خبره ده. دویم نمبر چې کوم کمنټسو کې راځي نو هغه چې اب نہ کرو مگر کفر کا فتوا نہ لگاؤ. یعنې مطلب دی چې څوک یې نه کوي بس مه کوئ خو لیکن کفر فتوا مه لګوئ، او چې څوک یې کوي نو بیا هغوی هم په دې باندې فتوې نه دي لګول پکار. او بل پکې دا وایي چې موجوده حالات میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود نہ بنے بلکہ قوم یونس بنے اور اجتماعی توبه استغفار کرے. نو دا هم درمیانه چې یو بل باندې فتوې مه لګوئ، لانجې کونجې مه کوئ. او دا تقریبا یو میانه روي خبره ده او ډېره زبردسته خبره ده چې دا بعضې هغه کمیونټسو چې داسې درمیانه سوچ والا کسان دي او داسې کسان کامیاب وي. خو لیکن اخر کې په دغې دریم نمبر د کمنټس په برخه کې چې کومه یو خبره بیانومه هغه د دې دپاره بیانوم چې زما د ویډیو پیغام تاسو ته ورسیږي. او هغه دا چې کله مونږ عوام الناس په یو بل باندې مفتیان جوړ شو، فتوې لګو، او علما د وړې ایشو نه ډېره زیاته غټه ایشو جوړه کړي او فتوې شروع شي، لانجې ویډیوګانې یو بل ته جواب شروع شي، او دواړه ویډیوګانې په یو ویډیو کې راشي، یو ته یې ټیک مارک لیکلی، بل ته یې کراس لیکلی چې داسې وایي دا بد وایي دا صحیح وایي. هغه بل مکتبه فکر والا راشي په خپل هغې باندې کراس ولګوي، په بل باندې خپل هغې باندې ټیک مارک ولګوي، په بل باندې کراس ولګوي، نو خپل تایید کوي. بیا چې څه جوابات وایي نو ویډیوګانو باندې تاسو نه پټ نه دي چې کله داسې ویډیوز راشي نو بیا زمونږ بعضې روشن خیاله څه ته وایي هغوی کمنټس بیا څه دارنګې وي. وایي انہیں منافقوں کا عذاب تو ہم جھیل رہے ہیں. یعنې مطلب دا چې دا منافقان دي چې کوم اذان کوي او چې کوم یې نه کوي، دا منافقان دي دغې دواړو لانجو کونجو د وجې نه او دغې دواړو مفتیان کرامو منافقانو د وجې نه څه دي دغې موږ باندې عذاب راغلی. ان ملا خبیثوں سے دور رہو، د دغې خبیث مولایانو نه تاسو ځان لرې ساتئ. نو بیا علما هم خبیث شول ځکه چې علماو دغې لانجو د وجې نه بیا داسې کسان وایي چې د چا ومنو مړه دا هم خبیث دی دا هم خبیث دی. او بیا چې کمنټس هم پکې شاته پړاو شي لکه څنګه ما تاسو ته وویل، نو بیا داسې سوچ والا کس انتهایي اضطراب حالت کې شي، نو بیا مسله ټولو نه زیاته ورانه شي. او بیا چې کوم دریم نمبر کسان دي هغه بیا زموږ اسلام کې مختلف قسمه خبرې راوباسي. دوستانو په دغې دویم نمبر پارټ کې زه صرف یو حدیث مبارک عرض کومه. د اول د بخاري شریف په حوالې سره حدیث مبارک عرض کومه چې موږ له څه کول پکار دي چې کوم عوام 2 قدمونه بره دي او 2 قدمونه وړاندې د علما کرامو نه څه کول پکار دي. دا حدیث مبارک امام بخاري په خپل صحیح البخاري کې ذکر فرمایلی دی. تاسو کتاب الآداب کې دا حدیث مبارک ذکر دی او دا کتاب الآداب دی او باب ما یونهی عنه من السباب واللعن، دا باب تاسو دا حدیث مبارک کتئ شي. حدیث نمبر 6045 حدیث مبارک دی. زه تفصیل نه عرض کوم، ویډیو بیا دا دویم نمبر پارټ هم ډېر زیات شي، خو نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ روایت کی انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم، نبی پاک صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ اوریدلی دی یقول چې نبی پاک فرمایي لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. نبی پاک فرمایي چې یو سړی بل سړي ته چې فاسق ووایي، ولا يرميه بالكفر، او یو انسان بل انسان په کفر باندې ولي یعنې کافر ورته ووایي، الا ارتدت علیه ان لم یکن صاحبه كذلك. بخاري حدیث مبارک دی. نبی پاک فرمایي چې کچر یو کس دی او بل کس ته جاهل ویل، بل کس ته ګناهګار ویل، بل کس ته بدکار ویل، بل کس ته شرابخور ویل، بل کس ته زناکار ویل، بل کس ته غلجن ویل، یا یو انسان بل انسان ته بدعتي ووایي، یو انسان بل انسان ته کافر ووایي، یو انسان بل انسان ته مشرک ووایي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د لفظي ترجمه عرض کوم بیا وضاحت کومه د حدیث مسلم کې. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچرې دا کس ته چا په کم نوم باندې راوبللو، کافر، مشرک، بدعتي، فاسق، فاجر، ګناهګار،
او دارنګې سارق شرابخور وغیره سم چا ورته ویل نبي پاک فرمایي چې کچېرې دا کس و داسې خو بس خبره ټیک ده او کچېرې دا کس داسې نه و چې چاته د بدعتي او کافر مشرک ویل او هغه کس داسې نه و یا چاته تا غلجن ویل یا تا شرابخور ویل هغه کس داسې نه و نبي پاک فرمایي چې دغه فتوا چې د انسان ورکړه د واپس په دغه کس باندې واپس راتاویږي دا کس هغه شان دی شو لکه څنګه بل چاته ویلي که چېرې هغه کس هغه شان دی نو لکه څنګه یې ورته ویلي دي دوستان چې کم کمنټس یو طرف نه او بل طرف نه کېږي نو که چېرې کم کس هغې بل ته څه ویلي وي هغه داسې و خو ټیک ده او که نه نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان داسې شو او دا فتوا په واپس په د باندې راتاو شو لکه څنګه یې هغه بل کس ته ویلي دي یو بل حدیث مبارک دا هم د مسلم شریف حدیث مبارک عرض کوم او دا حدیث مبارک باب بیان حال ایمان من قال لاخیه المسلم یا کافر دا باب دی حدیث نمبر مسلم شریف جلد نمبر حدیث نمبر 123 124 اور 125 تاسو کته شي لندو الفاظو کې ز عرض کوم چې دا پته ولګي چې د عوام الناس چې دوه قدمونه د مفتیان نه وړاندې دي دا فتوا باندې به دوی ته عذاب ملاویږي که نه ملاویږي دوی ته به څه ملاویږي حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک ارشاد فرمایو دا حدیث مبارک د عبدالله بن عمر سے فرمایي چې ما نبی پاک نه اوریدلی او نبی پاک سے فرمایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ایو امرئ قال لاخیه یا کافر یو کس ته یو بل سړي ته وایي چې ای کافره فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه نبی پاک فرمایي چې چا کم قسم خبره وکړه چاته کافر ویلو هغه کس کافر نو نبی پاک فرمایي چې دا کس باندې واپس فتوا راځي نبی پاک فرمایي چې چا د کافر ویل یا به دا کافر کیږي او یا نبی پاک فرمایي چې چا ورته ویل یا به دا کافر کیږي که چېرې هغه کس کافر او د ورته کافر خبره خلاصه خو چېرې هغه کس کافر نو او تا ورته کافر نبی پاک فرمایي چې دا کس په خپله باندې کافر شو چې کم کس ورته کافر ویلي لکه څنګه د نور احادیثو الفاظ ما سره یو ځای کړ وخت اختصار د وجې نه او بل حدیث مبارک چې کوم حدیث نمبر 125 دی نبی پاک فرمایي ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا عاد عليه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کچېرې یو کس دی او بل کس دی چې ای کافره یا بل کس دی چې د الله دشمنه لکه موږ وایو کنه چې تم پر لعنت ہو تم جاہل ہو تم بدعتی ہو یا تم فلاں ہو یا دا نور کسان هغې ته وایي تم پر لعنت ہو تم ایسے ہو تم فلاں ہو تو فلاں ہو نو چې داسې الفاظ موږ کوم وایو نبی پاک فرمایي ولیس کذلک او دا کس یا د اذان ویونکو والا مفتیان چې کوم دي عوام الناس مفتیان چې دوی ته څه وایي او داسې نه نو دا فتوا په دوی باندې راځي او که چېرې اذان نه منونکو والا چې کوم عوام الناس فتوا ورکوي او هغه داسې نه نو دا فتوا په دوی باندې راځي دا د مسلم او د بخاري حدیث مبارک ما تاسو ته وړاندې کړل او علامه نووي رحمت الله علیه تفصیلي گفتگو کړې ده په دې حدیث مبارکو باندې چې کوم ما تاسو د مسلم شریف په حواله باندې 123 124 125 ذکر کړل چې دې حدیث مبارک څه معنا ده چې دا انسان واپس هغه شان دی شو چې کومه فتوا یې په بل باندې ورکړې ده که چېرې هغه بل هغه شان دی نو چې کومه فتوا یې ورکړې ده د دې څه مطلب شو د دې تفصیلی گفتگو ده خو لنډه به زه دا وایم د پوهې دپاره دوستانو زما د ویډیو جوړولو مقصد صرف او صرف دا دی چې خدا الله پاک دپاره خدا را په یو بل باندې عوام الناس تاسو فتوې مه لګوئ الله دپاره تاسو ځان د جهنم کندې ته مه ګزاروئ الله دپاره الله او رسول پاک په آیاتونو په احادیثو مبارکو باندې خلق مسلمان کوي خلق کافر کوي ما خلق بدعت نه وباسي بدعت کوي ما بدعتي کوي ما خلق د شرک نه وباسي مشرکان کوي ما خلق باندې لعنت نه وباسي د رحمت والے جوړ کوي ځکه علامه نووي رحمت الله علیه فرمایي چې یو معنی دا ده چې چاته تا کافر ویلو کافر نو ته په هغې باندې کافر شوې یو معنی دا دویمه نمبر چې کومه بیانېږي هغه دا چې تا کس ته ویل کافر یا بدعتي یا جاهل یا لعنت په تا باندې تا ورته څه وویل نو او هغه شان دی نو دغه ګناه به تا ته په آخرت کې ضرور ملاویږي ځکه چې تا کبیره ګناه وکړه چې کم انسان څنګه نه دی او ته ورته هغه شان دی الفاظ استعمالوي نو تا په هغې باندې بهتان ولګولو کبیره ګناه تا وکړه نور ډېر کافي وضاحت دی علما کرام د حدیث مبارکو تفصیل هم کتی شي او الناسو دپاره زه وایم چې په دغې پاټو کې هم دومره پیغام کافي و ما غرض او مقصد د دغې تمام ویډیوز نه دوستانو دا و که چېرې څوک زما موافق وي زما رای زما د سوچ مطابق
نو پکار دا ده چې زما د رای احترام وکړي او که چېرې زما موافق څوک نه وي نو د ما د رای احترام پکار دی چې وکړي او خپله رای اظهار وکړي، دا نه چې په دغه باندې فتوا ولګوه. یو کس ته اذان نه کوي نو هغه دا پکار نه دي چې هغه ته بدعتي ووایي، ته خپله رای اظهار وکړه چې تاسو ورته مستحب وایي خو د ما په نزدیک باندې دا بدعت دی. یو مصالحت والا جمله استعمالول پکار دی، د کافر والا، د بدعت والا، د لعنتي والا او دارنګې د جهنمي والا او دارنګې د مرتد والا الفاظونه دوستانو برای مهرباني تاسو ځان وساتئ. دا زما یو خپل ذاتي کاوش شو. زما په دغه ویډیو کې چې کوم پارټ 1 و کوم پارټ 2 دی ضرور تاسو دواړه واورئ، لاندې خپل کمنټس ورکړئ او خپل رای اظهار وکړئ او انشاءالله العزیز ستاسو رای به زه په دواړو سترګو باندې قبلوم او څه زما نه کیدی شي اسلامي اصلاح نو زه به ستاسو کوم انشاءالله العزیز بفضله تعالی. او که چېرې داسې څه خبره وي چې علما کرام زما په خبرو کې څه خپل ګزارشات لري، بالکل زه په هغې خلکو کې ځان الحمدلله شمارم. زما د مشرانو دا درس و تعلیم دی چې که چېرې یو انسان په کوم ځای کې مخکې وروستو شي فتوا ورکولو کې نو د بل چا رای خپرولو ته هم زه تیار یم. که چېرې زما رای په یو خبره کې د اسلام او د دین نه بدله وه، رای جدا وه، زه رجوع کولو ته هم تیار یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.